رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې په بدل کې الله تعالی تاسو ته دوه خوشاله درکړي یوه د وړوکي اختر ورځ درکړه او بلې د لوی اختر ورځ درکړه چې تاسو خپل خوشاله په دې دوه ورځو یو بداو د اختر ورځې زموږ لپاره د خوشاله ورځې دي چې د خپل خصوص هغه زنانو ته هغه خلکو ته چې دا خوشاله ورځ باندې خلک خوشاله کوي چې د غم د خوشحالۍ نه او یو مثال میاشت دوه میاشتې مخکې غم شوی دی او ته وله لاړې حجرې ته لاړې یا ورته راپور کې لاړې او ورته دې وویل چې څوک یې دعا وکړو چې الله ورته بخښل نصیب په دغه ورځ باندې ته ضرورت نشته ولې دعا د کوره نه کېږي وموږ هم ټول د رسم و رواج په طریقه باندې روان یو دې ته نه ګورو چې دا رسول الله څه فرمایلي دي رسول الله نه پوهېږو ته ځان فرمایي ومن وایو که لا نور نو نوم برابرې دس کې وایي چې پلانکې هغه نه راغلي او لګلې ورغله وایي راښکاره نه شو موږ هم ګیلې کوو پکار دا چې کوم کار کوو د شریعت د حدودو دننه یې کوو نو د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده په دې باندې به خوشحالي مناوو چا ته به خپل غم دا عمر یې نه تازه کوو دې سره